بسم الله الرحمن الرحیم. زه کفایت الله یوسفزی ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم. څنګه چې تاسو ته پته را چې مونږ اسلام آباد نه مرینا ډونګا گلی او چنګا گلی پلار باندې نتیا گلی ته لاړو. گلیاتو کې د شپې نه پس مونږه واپسې کې په ایوبیا رالو او ایوبیا تاسو ته پته را چې دا خاصه لري دا خشته موسم آب و هوا او ورسره د پارکونو او د خلکو د سیاحت مقام دی. چونکې نو تاسو ګوره چې په ګڼ تعداد سره خلک راغلي دي. ډاکټر انعام الله او حیات الله را سره دي او برا چیرلفټ تاسو وینئ کافی تعداد سره په زانګوګانو کې خلک ماشومان زنانا نارینا ټول چې دي نو هغوی لګیا دي او انجای کوي. چونکې ایوبیا ته خو زه په ډومبي ځل راغلی ما په نوم کې مکسر غلطېږم ځکه چې مخکې چاته نه یم راغلی. نو دلته کې مونږ چې ولیدل نو دې چیرلفټ ته په قطار کې چې کوم خلک ولاړو نو د هغې یو ډېر لوی قطار جوړ شو. زمونږ دا خیال و چې ګنې یاره بس موس رالو اوس به واپس چې دی نو مونږ دغه شو کې بنو او مونږ ته موقع میلو شي. خو هغه ماشاءالله چې مونږ کله قطار ولیدو نو یو ډېر لوی قطار و او په هغه قطار ته چې مونږ وکتل نو مونږ دا فیصله وکړه چې یاره مونږ پکې نه زنګېږو لکه نه ځو پکې ځکه چې کم از کم په قطار باندې لګ بګ یو نیمه غنټه ډاکټر صاحب بلې که نه دا خلک تقریبا څه وخت سره سهار نه راغلي تاوې تقریبا 9 بجې راغلي دي 9 بجو را اوس 12 بجې دي نو له وساره نمبر راغلي نو وایي چې دا خو 3 غنټې لګ بګ دي 2 نیمه غنټې 2 غنټې دا انتظار وکړي. دا کافي انتظار دی چې یاره د دې لپاره وکړي شي چې صرف او دا څانه تقریبا څانه کیلومتر کې به تاسو وتلې که نه 3 کیلومتر ها لګ بګ کېدای شي 3 کیلومتر ما ته صحیح علم شتم نه. خدا یو خشته ځای دی او ډېر خلک چې دی نو انجوایمنټ له دلته راغلي دي. نن چونکې د خالی روز هم ده او موسم هم داسې دی چې بالکل ابرالود دی. دا اونو دا څوکې وې نو هغه مونږ چې راختونو ایوبیا ته نو هغه بالکل په وریځو کې پټې وې. نو دونه خشته موسم دی د خشته موسم انجوای کول لپاره صرف د چیرلفټ سره مونږ وینو چې یاره په زرګونو خلک جمع دي او بس مونږ وایو چې تاسو سره دا نه شیر کړو چې څانه مونږ ولیدو چې همدغه نه تاسو سره هم شیر کړو او د دې طرفونو ته د راتلو نه مخکې چې څه لږ ډېر ستاسو په نظر کې وي څه لږ ډېر معلومات وي کوم چې مونږ تر اوسه وخته پورې تاسو سره شیر کړل. تر دې وخته پورې اجازت غواړو. الله په امان.